یو خدا چې کله منافقین دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناسو نو چې کله به د هغوی د خواهش خبرې کېدلې مال غنیمت په تقسیمېدو یا نور خبرې به کېدلې چې د منافقانو د خواهش مطابق به وي نو هغوی به هسکه غړی ناسو داسې ځان به یې نیغ نیغ کو خو چې کله به د هغوی د خواهش نه خلاف خبره راغله مثال د جهاد اعلان به وشو سبا و جهاد لزو څوک به ځي یا د چندې اعلان به وشو څوک به چانده ورکي نو په دغه ټایم کې بیا منافقانو د خپلې سینې داسې راغونډې کړې چې موږ نبي علیه السلام وینو نو الله تعالی فرمایي چې تاسو زمانه پټېدی نشئ هر څه الله تعالی ته معلوم یو تفسیر شأن نزول دا دی او دویم دا دی چې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین کې بعضې صحابه ډېر زیات حیادار ډېره حیا به یې کوله نو چې کله به د اودس ماتي دپاره خپل عورت ښکاره کو نو د الله نه به یې حیا کوله چې الله تعالی خو موږ ته ګوري نو خپل ځانونه به یې داسې راغونډ کړل د سینې به یې راغونډې کړې داسې چې زموږ د شرمګاهونه الله تعالی ته د الله تعالی نه به د خپل یقین مطابق پټول نور د الله تعالی نه خو پټېدل نه نو دا علو فی الدین وه دا په دین کې زیادت و نو الله تعالی ورته وفرمیل چې دومره په تکلف کې ځان ما اچوئ ته اوس د الله تعالی نه پټېدی نه شئ په یو حالت کې او په دې تاسو ګنهګار هم نه یانو په دې ګنهګار نه یئ تاسو هم بستری په وخت خپل شرمګاهونه ښکاره کوئ په دې باندې تاسو ګنهګار نه یئ او دا د الله نه پټېدی نه شئ بلکې تاسو چې په جامو کې دننه هم یې هم د الله نه نشئ پټېدلی نو دا دواړه قسمه روایتونه موجود دي نو منافقینو به خپلې سینې راغونډولې دپاره دی چې موږ نبي علیه السلام وینني نو نبي علیه السلام خو به وینني خو الله تعالی نه خو نشئ پټېدی که نه دویم صحابه و چې کله اودس ماتي دپاره تلل نو خپل ځان به یې راغونډو دپاره دی چې موږ د الله تعالی نه حیا کړو د ډېرې حیا د وجې نه نو الله تعالی وی نشئ پټېدلی پر رازونو د سینو په سینه کې چې ستا څه دننه په زړه کې پراته دي په هغې باندې الله تعالی خبردار دی دا څیزونه هېڅ چېرې د الله تعالی نه نشي پټېدلی